مخکې رکو کې اجمالو د بنی اسرائیلو د حالاتو. اوس د اجمال نه بعد تفصیل ذکر کیږي د بنی اسرائیلو د حالاتو. د بنی اسرائیلو چې کوم حالات دي د هغې 15 انواع دي. لومبی نوع وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ د دغه 49 نمبر آیت مبارکه نه شروع کیږي. لومبی نوع د دغه 49 نمبر آیت مبارکه نه شروع کیږي او په دې نوع کې اته انعامات دي او دوه نعمتونه دي. اته نعمتونه او دوه نعمتونه عذابونه د هغې ذکر دی. بیا دویم نوع چې دی دا د 63 نمبر آیت مبارکه نه شروع کیږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دغه آیت مبارکه نه دویم نوع شروع کیږي. د بنی اسرائیلو د آباو د اجدادو د پلار نیکونو درې خباستونه په دویم نمبر نوع کې د هغې د حالاتو دویم نمبر نوع کې بیانېږي. دریم نوع د بنی اسرائیل له حالاتو هغه د 83 نمبر آیت مبارکه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دغه آیت مبارکه نه هغه شروع کیږي. 83 نمبر آیت مبارکه دریم نوع د دغه 83 نمبر آیت مبارکه نه شروع کیږي. نمبر 4 صحیح شو. په دې کې په دې دریم نوع کې د موجوده چې کوم د نبی علیہ السلام په وخت کې بنی اسرائیلو د هغې عهد شکنۍ د هغې بیان دی چې هغې کوم عهد شکني کړې ده د هغې بیان دی پکې، د هغې ذکر دی پکې. بیا څلورم نوع د 87 نمبر آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 87 نمبر آیات مبارکه وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دغه ځای نه شروع کیږي او په دې کې د بنی اسرائیلو چې کوم پلار نیکونه و ابا او اجدادو د هغې د انبیاء کرامو سره د چې کوم سلوک بالانبیاء د هغې ذکر دی، یعنې د هغې د تکذیب او د هغې د قتل بیان دی پکې. او پنځم نمبر نوع د بنی اسرائیلو د حالاتو 89 نمبر آیت مبارکه 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ په دې آیت مبارکه کې د موجوده بنی اسرائیلو سلوک بخاتم النبیین هغې بیان دی. دا 15 قسمه حالات د بنی اسرائیلو په دې کې ذکر کیږي. لومبی حالت دا د 49 نمبر آیت مبارکه دی. دویم حالت د 63 نمبر آیات نه دی او دریم حالت د 83 نمبر آیات نه دی. څلورم حالت د 87 نمبر آیات نه دی او پنځم حالت د 89 نمبر آیت مبارکه نه دغه ذکر کیږي. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اذکروا یاد کې نعمتي التي زما غ نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې وانی فضلتکم او دا چې ما فضیلت درکړه تاسو ته علی العالمین په ټول عالم باندې عالمی زمانکم چې د هغې په زمانه کې کم خلق موجودو اته مراد دي د نبی علیہ السلام امت باندې د هغې فضیلت نشته ثابت نه دی. واتقوا تاسو یریږئ یوما د داسې ورځ نه د داسې ورځ د عذاب نه لا تجزی نفس چې پیدا بنشي ورکولی اس یو نفس عن نفس بل نفس شیئا ذره برابر یو نفس به بل نفس ته پیدا نشي ورکولی ځکه چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه انسان به د خپل مور نه پلار نه بچو نه ټول نه به تښتي. اوس د دې نه د شفاعت نفي نه راځي ځکه چې دلته کې د نفس نه مراد لا تجزی نفس پیدا بنشي ورکولی مؤمن نفس عن نفس بل مشرک یا کافر نفس ته. نو لہذا دین نه څوک دا استدلال نه کوي چې یاره شفاعت دا نه دی ثابت، دا خبره غلطه ده. لا تجزی فیده بنشي ورکولی نفس بل یو نفس عن نفس بل نفس ته شیئا ذره برابر ولا يقبل منها او نه به قبلیږي د دې نفس نه شفاعت سفارش ولا یؤخذ منها نه به اخیستل کېږي د دې نه عدل فدیه ولا هم ینصرون او نه به د دې مدد کیږي. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دنیا کې خلق څه کوي یا خو چې سفارش کوي نو سفارش الله وی هغه لاره به هم نه کیږي ولا يقبل منها شفاعت یا دویم دار چې هغه ولا پیسې میسې ورکي نو سو راخلاصي کړي نو الله وی ولا يؤخذ منها عدل. دریم دی چې دغه خلاف احتجاج وکړي جلوس وکړي الله فرمایي ولا هم ينصرون دغه صورت به هم نه کیږي. په هغه ورځ به صرف ایمان او ستا چې دی هغه توحید عقیده د صحیح عقاید دغه به په کار راځي، نیک اعمال به په کار راځي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ د دین بنی اسرائیل 15 حالاتو کې لومبني حالت هغه بیانېږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کا هغه وخت نجیناکم چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه. نجیناکم
تاسو ته مونږ نجات درکړ. دا لومبی نعمت الله بیانوي. من آل فرعون، د فرعونیانو نه. د فرعون نوم سو د ولید ابن مصعب ابن ریان، تفسیر مظهری وی ولید ابن مصعب ابن ریان، او د عمر اکثر من 400 سنه، د 400 کال نه زیات عمرو، 400 کال نه زیات عمرو. د بنی اسرائیل د ځان غلامان جوړ کړیو او سخت کارونه پې کول، درانه کارونه پې کول. الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام په ذریعه سره د هغې نه ورله نجات ورکړ. موسی علیه السلام د هغه ټول تفصیلي واقع را چې فرعون خوب لیدلی و چې یاره زما د بادشاهي دا به چې بني اسرائیلو کې یو لږ وي او د هغې د وجې به ختمیږي. نو د هغې نه بعد هغه ته خپل وزیر سره مشوره وکړه. وزیر ورته ویلې چې دا بني اسرائیل چې کوم هلکان دي دا به قتل کوو. هغه بیا هلکان وجل. بیا چې مشوره وکړله چې دا خو که ټول مونږه قتل کو، وزیر ورته ویلې نو بیا به زموږ خدمت څوک کوي؟ لهذا یو کال به هلکان وجنو، یو کال به پرېږدو. نو زمونږ استادان و فرمایلي چې په کم کال باندې هلکان وجل په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شوی، او چې په کم کال باندې نه وجل په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شوی دی. موسی علیه السلام پیدا شو، مور صندوق کې واچو، هغه چې هغه سیند ته ویسته، هغه راغی د فرعون کور ته. الله ته منظوره دا وه چې د هغه په کور کې د دې تربیت او پرورش وشو. دا ټول تفصیلي واقعه قرآن کریم کې ځای په ځای راځي. نو الله تبارک وتعالی د هغه پرورش په دقه د فرعون په کور کې وکړو. بیا یو وخت راځي چې فرعون ګیري ته موسی علیه السلام لاس ورچي، او بیا چې د هغه د ژبې له فیصله دا کېږي چې یاره د سوچ نشته دی او د چې زړه کې دا نشته. جبریل چې کني نو یو طرف ته مال دولت سره زر، بل طرف چې سکروټې کېدی، نو بیا هغه سکروټې ته لاس کوي او هغه ژبې له وړي لکنت د ژبې راځي، پکې انخطل له ژبې راځي، فصاحت ختمیږي. نو دا ټول تفصیلي خبره هغه وروسته را روان دی. په دې کې الله تبارک وتعالی بیا وروسته موسی علیه السلام هغه چې کله لږ راغټ شو، بار ته راووته، وی کتل یو بني اسرائیلي او قبطي لګیا دی جنګ کوي. قبطي به څوک و، هغه غیر ارادي طور باندې هغه مړ شو. د دې د وجې د هغه ځای نه هغه وتښتېد، راغی شعیب علیه السلام سره، او بیا هغه سره چې 10 کاله تېر کړل، او بیا د هغه ځای نه ورله هغه چې لور په نکاح ورکړه، او بیا راغی الله ورله نبوت ورکړ. او فرعون ته راغی او فرعون ته وی چې ما سره د بني اسرائیل چې دا پرېږده. فرعون دا ټول تفصیلی خبره چې فرعون ورته وی چې یاره تا سره څه دلیل دی؟ موسی علیه السلام امسا ورته واچوله او امسا نه غټه اژدها جوړه شوه، او فرعون منډې والې. مفسرین لیکلي چې فرعون باندې غټو دسماتی ولګېده او هغه منډې والې وي چې موسی د خپل امسار قابو کا، امسار قابو کا موسی دا دې څه شی راوړی. نو دا بیا چې مشوره وکړله چې د شپې خپل الله حکم وکړ چې خپل بني اسرائیل د ځان سره شپې وباسئ. دی هغې ته ویلي چې مونږ له خپل کالي، مونږ له لږ کالي راکړې، واده دی خپلوانو کې، مونږ بس هلته ځو. لهذا دی د شپې راووتل او سهار یې چې وکتل نو فرعون ته پته ولګېده چې یاره د هغې خو تښتېدلي دي. لهذا خپل لښکر او فوج ورپسې کړ. د بني اسرائیل وکتل چې دا خو را روان دي، نو موسی علیه السلام ته وایي انا لمدرکون. موسی علیه السلام ورته وفرمایل کلا، داسې نه ده، ان معي ربي سیهدین، الله ما سره دی. الله ته به اډر راځي چې دا امسا باندې خپله چې دی دا سینو، او الله تبارک وتعالی پکې 12 لارې جوړې کړلې. بني اسرائیل چې دی هغې وختل او فرعونیان غرق شو پکې. دا دغې ذکر دی. وایي زیات که هغه وخت نجیناکم چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه، یسومونکم در کول به تاسو سوء العذاب، سخت عذابونه، یذبحون ابناءکم، ذبح کول به تاسو زامن، و یستحیون نساءکم، جده به پرې خو تاسو لوریانی، و فی ذالکم، او پدې کې پدې نجات کې نو غټ انعام دی. کذالکم اشاره نجات طرف ته شي، نو بیا به بلاء معنی شي انعام. کذالکم اشاره چې تکلیف طرف ته شي، د عذاب طرف ته شي، نو بیا به بلاء معنی ابتلاء او امتحان شي. فی ذالکم بلاء، بدې کې امتحان یا انعام دی، عظیم لوی من ربکم، استاذ رب د طرفه. دا یو نعمت. دویم نعمت وایي زیات که هغه وخت فرقنا چې مونږه سیری که بیکم په تاسو باندې البحر سمندر، فانجیناکم تاسو ته نجات درکړه. بني اسرائیل هغه وختل په خپلې ورته کتل فرعونیان چې دی هغه سمندر کې ډوب شو. فرعون هم په دغه وخت کې لګیا شو چغې والی زه چې د موسی او د هارون علیه السلام په رب باندې ایمان نه وړم. جبرائیل علیه السلام ورته خولې کې خټې ور واچولې چې الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اوس ایمان نه وړئ.
واغرقنا موږ غرق کړ آل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل و اذ وعدنا او دریم نعمت پدې کې الله تبارک وتعالى بیانوي و اذ وعدنا یاد کا هغه وخت چې موږ وعده وغوښته موسی علیه السلام نه 40 ليله د سلويخت شپو موسی علیه السلام دا واقعیا په ودیر شو سوراتونو کې او 514 آیتونو کې راغلي ده د موسی علیه السلام واقعیا په ودیر شو 37 سورتونو کې 514 آیتونو کې 37 سورتونو کې 514 آیتونو کې راغلي ده د موسی علیه السلام نوم په 26 سورتونو کې 107 مرتبه راغلي 26 سورتونو کې 107 مرتبه راغلي د هارون علیه السلام نوم 11 سورتونو کې 11 سورتونو کې 14 ځل راغلي 14 مرتبه راغلي دي موسی بن عمران بن بعهر بن فاهث بن لاری بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم دا څه پسې ځه موسی بن عمران بن بعهر بن فاحث بن لاری بن یعقوب بن اسحاق او بن ابراهیم علیه السلام نو موسی علیه السلام چې کله سمندر نه وخت بنی اسرائیل مطالبه وکړي چې اجعل لنا الها کما لهم اله موږ لم یو خدای داسې جوړ کړه که څنګه چې دا قوم لګیاري د عبادت کوي د خپل خدای موسی علیه السلام وته حیران شو عجیب قوم یې نه اولای متبر ما فی وباطل ما كانوا يعملون دار ارس هلاکی دن کړي موسی علیه السلام د الله سره هم کلامه لپاره کوئی تور دراغه او وعدنا موسی 30 ليله د دیر شپو وعده وسره شی و بیا رست فاتممناها بعشر د لس نور چې هغه اکمال ور سره پی وشو سیدا د لس نورو اکمال پکې وشو او دا لس چې د ذل حجې وي او دا یو میاش د ذی قعده و نو دا میاش او دا لس نو دا سلويخ شو ځکه الله فرمای 40 ليله سلويخ شپو پدې کې اجمال له ووعدنا موسی 30 ليله هغه کې سوره اعراف کې هغه کې تفصیل له تورات دیر شورزی بعد نازل شوه یو قول لري سلويخ ورځونه بعد نازل شوه دویم قول لري او ابتدا د نزول چې دیر ورځونه پس شوه دا او اکمال چې لس ورځې بعد بیا شوه دی مکمل 40 ورځو کې د تورات اکمال دا شوه دی نو بعضی حضرات فرمایي ایز وعدنا دغه دوران کې چې کم کالی دی راغشتي او د قبطیانو نه او د هغې کې دی سامری الکو د سامری کس چې دا میجیک ماسترو یا چې جادوګرو دا رنګ بنی اسرائیلو کې د حلول عقیده وا چې الله بچا کې حلول کې داغه په صورت کې ښکارا کیږي نو لہذا سامری وته ویلې داغه کالی راواغش دغه نسخې جوړ کو او چون کې د جبرائیل السلام د خپو هغه خوره یا شګه وسری وا هغه به نسخې خلی کې واچول هغه به आवाज وک نو ویل اعاذ الهکم و اله موسی فنسیا دا استاد خدای د موسی علی السلام خدای رغنه هیر شي وی دي نو لہذا په دې سره قوم گمراه کو نو دا ذکر دی ثم اتخذتم العجل بیتاسونی وسخیل را من بعد رستداغینا په خدای سره وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وي بعد ذهاب الى الطور ثم عفونا عنكم بیا موږ عفو وکړه تاسو ته من بعد ذلك پس د دین لعلکم تشکرون دې ربار تاسو شکر وباسه الله تبارک وتعالى بیا دین رسرته معافي وکړه دا بیا سلورم نعمت وایز یاد کا وخت اتینا موسی الكتاب چې موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فیصله کون سیز لعلکم تهتدون دې ربار دي هدایت مندون ان شاء الله وت تورات ورغ خپل کتاب وت ورغ وایز یاد کا وخت قال موسی جویل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم ظلمتم دې کې د مرز هغه احساس ورکي ورته چې موسی علیہ السلام راغی خپل هارون علیہ السلام روري د ګیرو د سر د وختونه ونیو ابن هغه ته وی ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ما د ګیرو د سر د وختونه منیسا نو دغه قوم ته لګیو عبادت کو د سخیتانه منی کو دا غي هغه مرز دا غي د بیان دا غي د علاج دا غي د توبې دا غي ذکر دی نو حکم شو چې تاسو چې کم کسانو د سخی عبادت کړي لري هغه به وجلې کیږي مقتولین به ګرځي او چې چانه کړي هغه به قاتلین ګرځي ورلا وایزیات کا وقاله او چې ویلی موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم تاسو ظلم کړی نه پسنګ بخپل ځان باندې باتخاذکم ولا اجلا بنیو د سخی نسخې نیول سو ګناه خو نه ده
نو په خدای سره فتوبو نو تاسو توبه بس اله بارکم خپل پیدا کون کې د فقتلوا انفسکم ځان قتل کې ذالکم خیر لکم دا غوړ استاوس د پاره عند بارکم پنیز د مخالق استاسو فتاب علیکم توبه قبول ک الله استاسو انه هو التواب الرحیم دغه الله توبه قبلون کې رحم کون کې 54 نمبر آیات مبارکه پورې وشو ان شاء الله 55 نمبر آیات مبارکه نه بیا وایو مخکې